مخکې دور کې به چې کوم و نو په خان اعظم او په غریب کې به ډېر فرق و. څه پکې د دیر د نواب په شانتي او څه پکې د والي سوات په شانتي دي. که تاسو غواړئ په دغه آیسو خلاف تاسو اکشن واخلئ د دغې دپاره تاسو روچت شي نو تاسو ولې دغه خلک نشو کوئ؟ تاسو ته خو معلوم دي دغه خلک او ستاسو په شانتي ځکه نه کوو چې تاسو یو کیلو غوړي ورکئ او 6 لکسونه ورسره وباسئ. احمدزاده صاحب له الله پاک جنت نصیب کړي یو ډیر زیات تکړه یو خزوان او هغه یو ډیر زیات یو د خپل قوم د پاره یو आवाज اوچت کړي هغه نن زمونږ په مینس کې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نه دا مهال په هاتیانو حجره حاجی ضیاء الله خان او داغي فرزند حاجی سیف الله خان زما پسند کې موجود دي. دوی سره به خبرې اترې کوو په پروګرام کې اتر کړل. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغلئ خپل قیمتي وخت کې زموږ لپاره ټایم ویستو. تاسو هم یو جهان مننه. روړ تاسو مننه. ډیره مهرباني چې تاسو راغلئ د پریاد ټي وی ډیره مننه چې راغلئ او دلته دغه شانتي زموږ کوریج دپاره ډیره مهرباني. قدرمن تاسو د کومې پارټۍ سره تعلق ساتئ؟ مونږ مخکې د پلار په نیکه د ټایم نه خو مونږ ډیر زیات پاکستان پیپلز پارټۍ کې ټایم تیر کړی خو مونږ اوس تقریبا یو کال شو کال نه لګ نو جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کړی دی او ډیر زیات د فخر مقام دی مونږ لپاره ډیر زیات د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې په دې کې کو تاسو وګورئ نو ټول زیات علماء کرام دي پکې او ټول پکې صفا خلک دي او د دې چې کم دستور دی د دې چې کم دغه دی دا ټول د اسلام نه د قرآن نه یو قسم له راغستې شوی د هغې د محمد صلی الله علیه وسلم په سنتو په ترتیب باندې جوړ شوی دی جی. لکه په دې کې هر قسمه یو د غلط کار په دې کې نشته دی جی. یو د دې چې کومې پالیسي دي دا ټول اسلامي او د شرعي نظام باندې دي جی. حاجی سیف الله صاحب خبرې اترې به هم در سره کو لږ معلومات به هم در ناخلم. مخکې دور کې به چې کوم و نو په خان اعظم او په غریب کې به ډېر فرق و. غریبانان به اکثره د خان اعظم نه یېرېدل خانانو مخې ته به هم نه ورتلل خبرې جرأت به هم نه شو کولی خو شکر الحمدلله دغه مسایل ختم شو. نو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ ستاسو ډیر ښکلی کوېسچن وکړو جی. مختلف ځایونو کې په ټول ملک کې خاص کر په کې پی کې چې زموږ خانیزم دي که نه نو په دې کې به ډېر زیات داسې فیملیز و خانیزم کې چې هغوی به یو قسم له ډېر غټ فرق ساتو او په دې کې به بیا زیات تر داسې و چې هغوی به د خپل د مطلب خلکو سره ډېره زیاته مینه کوله او د خپل کور فرد په شانتې به یې منل. لکه د دې اګزامپل زه تاسو له داسې درکړم چې څه پکې د دیر د نواب په شانتي او څه پکې د والي سوات په شانتي دي او مونږ بذات خود که زما نیکه او شکر الحمدلله په دې باندې مونږ فخر کوو که زما والد صاحب که زما ډر نیکه او که زیمه لکه انسان بسې او د انسان هغه خاني بسې دا دنیا څه ده دا ټول د 70-80 سال دنیا ده جی. او دا شیزونه په کار نه راځي څنګه چې د الله ته په جومات کې په صف کې دا ټول خلک یو شان ولاړي نو دغه شانتي زما په نظر کې او په ټول مونږ ټول یو شان انسانان یو او یو شان پیدا کیږو یو شان به مړه کیږو جی. یعنی ستاسو خبره دا ده چې انسانیت په کار دی جی جی بالکل. او بل تاسو په دې خپل کلي کې د غریبانو سره څه هلې ځلې مرستې کوئ؟ شکر الحمدلله جی. ښه منډې تړلې ورسره وو او همیشه نه زما پلار ورسره والي زما نیکه ورسره والي زما ډر نیکه ورسره والي او دا د الله دپاره مونږ کوو لکه دا مونږ ټول د الله بنیادمان یو او الله پاک په خپل بنیادمانو باندې دا فرض کوي چې ته به خامخا د یو انسان د چې الله پیدا کړي کو هر جانداري وخت په ضرورت چې ستا ورته کله دغه راځي هر انسان کله نه کله په ژوند کې په لایف کې محتاج کیږي چا نه چاته لکه صرف الله پوره دی یو انسان هم نه دی پوره جی. کو هغه خان دی کو هغه نواب دی کو هغه د نواب نه مطلب په غټه سطح باندې دی او کو هغه غریب دی دا ټول یو شان انسانان دي بغیر کپړو نه دی دنیا ته راځي او بغیر کپړو نه دی دنیا نه ځي. دا جی حقیقت دی او دا مونږ ټولو ته تسلیمول پکار دی جی. بالکل بالکل. بل که مونږ وګورو په خان اعظم او په غریب کې یو فرق خو هم شته. هغه فرق دا دی چې د خان اعظم بچی چې دی نو هغه یا پروفیسر جوړیږي یا ډاکټر جوړیږي یا پایلټ جوړیږي یا غټ بزنسمین جوړیږي. زمونږ د غریب بچی اوس هم
د نشې سره مبتلا دی. آیس چرس پوډر څوک یې کوي غریب یې کوي. کچرې د خان اعظم بچی وم کې نو هغه محسوسیږي نه حتی نقصان نه ورکوي ځکه هغه ورسره هغه قسمه خوراکونه کوي. نو آیا که تاسو غواړئ حاجي سیف الله صاحب که تاسو غواړئ په دغه آیسو خلاف تاسو ایکشن واخلئ د دغې دپاره تاسو راوچت شئ ځکه تاسو له الله ډېر څه درکړي دي غریب سړی نشي کولی خان اعظم کې نو د دغې خلاف به تاسو کار وکړئ د آیسو خلاف. مونږ جی د ډیر ټایم نه لکه منډې تړلې وایو د زمونږ خپل ارګنایزیشن هم د هتیان ویلفیر ارګنایزیشن او تاسو چې دا څنګه کوېسچن وکړو که نه نو دا نشه چې دا یو قسم له په هره طبقه کې ده لکه ډیر زیات خلک دي هغه مالدار دي څه غریب دي هغې مطلب لکه نشه کوي او دا ورسره تاسو ډېر ښکلې خبر وکړه چې د کم مالدار نو هغوی ورسره لکه فیسلیټیز هغوی ته ډېر نو هغوی داسې نه محسوس کېږي. خو زمونږ جی مین مسله دا کم ځای نه چې دا نشې دا کم سامان دا کم مواد دي دا روزي مونږ ته مین ځای دا بندول غواړي. دا ځای چې دی دا زمونږ چې د دې دپاره کمې د حکومت محکمې دي کمې ادارې دي هغه دغه شوي هغوی ته هم هغه ځایونه ښه معلوم دي خو سسټینډ پې نه علي. د دې مین خبره ده کرپشن چې څو پورې دا کرپشن نه ختم شوی که نه نو دغه شانتې دا سیسټم به رواني. حاجي سیف الله صاحب تاسو د غریب سره تر اوسه پورې څه مرستې کړي دي څه قسمه مرستې کوي د غریبانانو سره؟ جی زه بذات خود په خپله سوشل ورک کوم او دې کې تاسو دا تاریخ وګورئ زما د ډر نیکه نه راواله ته زما نیکه وګورئ د هغه تاریخ زما د والد صاحب تاریخ وګورئ او بیا زما تاریخ وګورئ چې مونږ د دې خلکو سره د خپلو خلکو سره څه قسمه خدمت کوو خو صحافي صاحب خفه کېږئ به نه خبرې به سپینې کوو ستاسو په شانتیزه که نه کوو چې تاسو یو کیلو غوړي ورکوئ او 6 لکسونه ورسره وباسئ مونږ د چا عزت نه ښکاره کوو ځکه چې عزت ورکولو والا الله دی جی. بل جی لکه ستاسو په دې فیلډ کې زه ستاسو هم لکه دغه شان پوره فیلډ بدنامول نه غواړم په دې کې هم په وچو کې لامده سوځي په دې کې څه خلک داسې دي چې هغه د خدای دپاره غریب له نه ځي پیسې دپاره هر ځای ته ځي او د خدای دپاره غریب له نه ځي. دا تاسو وګورئ تاسو ته هم پکې دنیا معلوم دي او دا کار خو داسې دی چې دا خو لکه ستا د الله دپاره دی د دې خلکو دپاره دی د غریبو دپاره دی نو ته په دې کې د پیسو والا کار شروع کړې نو د دې ستا د دې مایک بیا څه مطلب شو. خو مونږ چې کله احتجاج کوو یا یو ځای ته ورځو نو د دې چې دا کم شی ښیي هغه ستاسو دا مایک او دا کیمرې ښیي نو تاسو ولې دغه خلک نه شو کوئ تاسو ته خو هم ښه معلوم دي دغه خلک او تاسو پیسې اسره کې یو ځای ته لاړ شئ او د غریب چې کم په دې سړکونو کې په دې پېښور کې ناستي مردان کې ناستي زمونږ په دې علاقه کې دنیا پوډریان تاسو چېرته دا شو کړي تاسو چېرته دا د ادارې ته شو کړي دي چې تاسو راشئ دا د غریب کس دی ناست دی په دې نشو کې مبتلا دی او د د الله دپاره یې څوک نشته نو تاسو هم د الله دپاره دا مایک نه دغه کوئ صرف په پیسو ته ټول عمر سره کوئ. کتونکو حاجي سیف الله صاحب خبر وکړه ډېره ښکلې ماته یې ووې خو اصیل له اشارو بس نور پوه شي واقعي د دې تنقید زه منم دا تنقید به په موږ نه کېدلو خو که کاش زموږ په دې مایک کې داسې خلک نه وی. حاجي سیف الله صاحب تاسو خبره ډېره ښکلې وکړه زه ستاسو په دغه خبره نه خفه کېږم. سیف الله صاحب بالکل شته دی محمد زاده شهید دی الله وبخي موږ کې هم داسې ځوانان شته محمد زاده شهید صاحب اواز اوچت کو نن نشته او کو به موږ ستاسو ګیله په سر سترګو موږ کې داسې ځوانان شته محمد زاده شهید الله دې درجات بلند کړي او انشاءالله آواز به چوتو د دې خلاف به موږ آواز چوتو خدا به زموږ ستاسو په تعاون کېږي موږ به میدان ته راځو تاسو به هم راځئ د ایسو خلاف. بالکل جی مونږ خو همیشه نه اوس هم در سره زه تیار یم میدان ته خو هغې له د محمد زاده صاحب له د الله پاک جنت نصیب کړي یو ډېر زیات تکړه یو ښه ځوان و هغه یو ډېر زیات یو د خپل قوم دپاره یو اواز اوچت کړی او هغه نن زموږ په منځ کې نشته الله دې کور والا ته زړه صبر ورکړي خو هغه یو لیجنډ و یو کونن نشته دی نو دا چا په زړونو کې نن ناست دی نو دغه شان تاسو هم پکار دی چې یو ایکشن واخلې نو کار به پیو شي حکومت ادارو ته به کسان په مخه شي ان شاء الله. بالکل حاجي سیف الله صاحب ما او په شریک د आवाज شو مایک به زمای منډه بستای زبستا سره هم دایسو خلاف او ان شاء الله ډیر زر به د اقدام چوتو ان شاء الله جی ان شاء الله ولې نه ان شاء الله مونږ تابعداري ما هو تاسو ته وی چې وسم در سره تابعداري هم د خپل ملک د ګټې د پاره او د خپل
خلکو د پاره د خپل پاکستانیانو د پاره زه هر ټیم تابعدار یم، جانی مالی هر قسمه منډه تړلې کنه، زه د خپل ملک ته ترقې د پاره د خلکو د ترقې د پاره همیشه تابعدار یم. دا زما یو اصول دی او دا زما یو خواهش دی، دا به زه ان شاء الله پوره کوم. ټول عمر به زما ان شاء الله دا یو منډه تړلې او دا زما یو شوق دی. الله پاک زما په زړه کې شوق اچولې د خدمت او زه په دې باندې فخر کوم او ډیر زیات شکر وباسم چې الله پاک مال په زړه کې یو داسې سوچ اچولې دی. آصف الله صاحب په اخره کې به د کتونکو ته دغه خان اعظم خلکو ته زموږ د غریبو طبقو ته څه میسج ورکول غواړي؟ زه جی دا میسج یو د ټول پاکستانیانو ته ورکول غواړم چې په دې کې ډیر زیات پولیټیکل پارټیز دي. تاسو کو وګورئ نو مختلف پارټیز دي په دې کې ورکینګ دي، نو دا ټولې د صرف ته یوې جنډې دپاره دي، د پاکستان جنډې دپاره دي. ټولو ته پته ده زموږ مقصد چې کم دی، زموږ فایده چې کومه ده صرف د دغې جنډې د دې ملک د دې ریاست دپاره ده او د دې خلکو دپاره ده. که مونږ د یو بل منځ کې دا کم اختلافات دا کمې غویمې دا ختمې کړو او خپله ټوله توجه د خلکو د ملک د ترقۍ له ورکړو نو انشاءالله ترقي به وکړو. ترقي په یو کس په دوه کسه په درې کسه نه راځي، چې کله چې یو قوم نه جوړ شوی صحیح یو قوم نو اله ترقی نه راځي. مونږ لا وسم ډیره د افسوس خبره چې یو قسم له لاسي قوم مونږ نه یو جوړ شوی، ځکه چې په مونږ کې وسم ډیر زیات لکه هغه نفرت دی یو بل خلاف او دغه دی دغه د وجه څخه کارونه یې هغه دغه شي. نو زه ټولو ته دا یو مینت کوم، یو قسم له یو میسج ورکول غواړم او یو ریکویسټ ورته کول غواړم چې زمونږ مقصد صرف د پاکستان او د پاکستان د عوامو ترقی ده. زمونږ ټول فوکس په دې باندې پکار دی. ډیره مهرباني. مننه. جی کتونکو دا و حاجی سیف الله خان د دې علاقې سوشل ویل پر کارونه هم ډیر کوي، د غریبو سره مرسته هم ډیر کوي. زما یو مرګره او داغه په حواله راغلم د دوی څنګه ته دوی سره مرکه وکړه. د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکړي. د الله په امان.